عزیزانو د ازدک هغه ورځ یو مسله رااله، یو خزه یو جنای ته ته ور کړي او سلور کال وشو چې واده هم شوه، دوی بچیم تشي. اوس هغه د خزه ویلې چې دی جنای ته ماته ور کړي، هغه لکم په ویر ګډو پلار او مورم په ویر ګډو، مال رااله مال فورن جدا کړي، فورن سلور کاله پس ته خزم جدا شو، بچیم در پدر شو، دیم در پدر شو. کدا زمون خزه په دې مسلو پوي و دا قهر به ولې په مونږ نازل واده شوه، دو بچی شوی، نو خلد د مرګ په ناره ټپه شو، خو چپ شو کنه نو اوس وې ولې قران یې وخړو چې ما ور کړې دې ته نو پتن درو لګي وړاندې دی ولې نه وي وې زه پویا نو. دا خزي ګور ډېر دې احتیاط کوي، دا ته معصوم لا ورکول را ورکولو کې د دنیا بیړه پکې تباہ ده. بیا هر مولانا ګور دا تپوسم مکوي په دې غضب اورېدلی، یو جنید یو خزي ته وراوځو چې کوم الک سره ته راودلې، نا مولا ورته وي چې دې الک سره نکاح نه کیږي، د بل رور سره کیږي. دا چې نکاحونه ډېر شي، حالانکه کومه جنید کومه خزي پتی خلق کی دي او دو سلور ساس کی خلق راشي، د دې خزي وړاندې او رستو کا دوله کا زامنیم دا جنای په حرام ده. زما په خبره پوهیږي ډېر خلق په دې تیار کې پراته دي چې ګینه د دې جنای چې د کوم الک سره تیار ده په دې الک نه دراوا، د دې الک په بل رور روا ده. دا قسمت دوله کني کونه زما مخ کې شي. مولانا تنویر رحمت الله علیه لیکلی دي چې زما د خدای په ذات قسمی چې یو ځل الله ویل دا د دوارو جهانو د نعمتونو نه بهتر دی. یو ځل الله اوس ته بداوي چې یو ځل الله ویل د دوارو جهانو د نعمتونو نه بهتر دي، نو موږ له دنیا کې د الله په عوض کې اسم نه ملاويږي او نخکاری راځي. نو حضرت فرمایي چې د یو ځل الله ویلو په عوض کې او په بدل کې چې سب ملاويږي، نه چې ستا سترګې پټې شي نو تب هغه انبارونه بیا وګوره چې خدای به درته خی چې دا هغه اجرونه دي چې تا په دنیا کې یو ځل الله ویلې. عزیزانو د یو ځل الله ویلو برکت ده که یو سړی ټول عمر مونږ نه کړي، حج نه کړي، زکات نه ور کړي، د دنیا پلیت او مرداری او مرشو مليان پر راټول شو چې وروره جنازه نه کی، ولی دا چا په منځ نه دی لیدل، د سکیږي کنه. علما لیکي چې سړی پروت ته ټول عمر منځ او داس حج روزه دا نه دی کړی، جنازه نه کی. علما لیکي چې کدا سی یو گواه پیدا شو چې هغه داوي چې ما د خلې ناسه به اختیار د الله نوم اوریدل، نو امم جنازه کیږي. تاسو خیال راغی د یو ځل الله ویلو دنیا کې لوی برکت وګوره چې عظیم رسوایی او شرمندگی ته ټل شو. نو یو ځل الله ویل ایو بزرګو ټول شپه به لګیاو الله 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 الله. یو شپه په جذبه کې راغی وای الله
زار وخت ویم چې الله 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 او تا یو ورځ مونږ چې زما بنده ز دایما ځکه چې دا اولیاء الله خدای سره خاص مقام خدای له چې قرب پیدا کړي نو بیا به خدای هم خاص خیال ساتي نو چې دا ټکه په جذبه کې وي چې یا الله زما بیړی غر کا شو په الله الله ویلو تا یو ورځ مونږ چې زما بنده ز دایم نستا بنده خو هم کنه خدای اے زما بنده داستا الله ویل چې دی دا زما لبیک دی ته چې الله وې نو زه تا ته ویم چې لبیک اے زما بنده زه درته حاضر ولاړم وای څه غواړې چې درکم ستا څه خیال دی چې تا الله الله کې نو زه تا نه غافل یم یا زه تا نه بیغمه یم چې تا الله وې زه درته لبیک ویم تاسو خیال راغی نو عرض میں داو چې د یوزل الله ویلو عوض بدای لکه تاسو وګورئ حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی دی یو مسلمان جنازه سره لاړ شي او داغه جنازه وکي ناغه ته یو قیرات ثواب ملوش او چې بیا تر خخېدو پوری ایثار شي ناغه ته 2 قیرات ثواب ملوش صحابه ورزو کو چې یا رسول الله دا قیرات څه ته وایي و یو قیرات د احد د غر عمره یو قیرات د احد د غر یعنی د یو مسلمان جنازې کول سره به ستا پتله د نیکای کې د قیامت پورز د احد غر عمره نیکی واچولې خبره مې دې پورې وګدا کړه چې وحی په جندل دا زمون عقاید دي او زمون ایمان دی دا یوازې د مولا کار نه دی چې وحی به مولا پیجنی او تعریف د قران به مولا پیجنی غرض د حدیث به مولا پیجنی نه جی دا د هر مسلمان کار حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ قرآن کریم کے یو بسم اللہ سره چې د چا یارانه وا نو په بسم الله کې کتا سو اوشماري نو نولس حرف دي نولس او هغه ملائکی چې کومي په جهنم مقرری دي هغه ملائکو ته قران کریم کې زبانیه ملائکه وایي نو هغه ملائکی هم نولس دي او هغه داسې ملائکی دي چې په جهنم کې په اور تازه کولو باندې مقرر دي او په خپل داغه ملائکو پوزیشن داده چې داغي د خله او د سپېګمونه د اور لمبي وزي د ډېر قهر او د غضب نه نو علماء لیکي چې بسم الله کې نولس حرف دي او زبانیه ملائکی چې دي دا هم نولس دي نو یو بسم الله سره یارانه چې د سړی دنیا کې وا نو الله پاک به د دې په برکت باندې د هغه زبانیه د قهر د نولس ملائکو نه په امان کې اوسه قرآن کریم کې بل یو سورت ته سورت ملک ورته وایي تبارک الذی بیده الملک دا سړی چې د شپې سملی او دا سورت او یو بیا سملی نو دا سړی چې مرشي نو دا تبارک الذی به د په قبر څوکیدار ولاړی
د قبر ته چې عذاب راځي نو دا تبارک الذی به واپس کوي او لاندې به دته نه ورپړي. عزیزانو دعا ډېر خشه او هغه دعا ډېر خشه ده چې تنه او تاسو پشي شازو کوم تنه ته خبرم نه او تاسو پشي شا. یو خدا زمونږ د ملک دعاګانې دي کنه دا پیرانو میرانو لا چې ورشه صاحب دوانه به منو باسي موټه والا ګرم کینو یا الله دا اسه اکو بکو دي چې تنه خبرم نه او ز تاسو پشي شا دعا. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو صحابی راغی عمره تروانم دعا راته وکړه. هغه دعا به درته وکم ان شاء الله چې تلار شي. خو ورته یا اخیا لا تنسانا فی دعائک. اے رورګوټیا چې التما دعا نه ير نکي التما د پارم دعا وک. عمر فاروق به دعا ډېر خشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ندی فرمایلی چې اذان وشي نو دعا کوي. علماء لیکلي دي چې په دوه ټیمه کې دعا چې دا الله ته ډېره قبول ده. یو چې اذان ختم شي او دعا وکي لاس اوچته او کنه اوچته یو چې اذان ختم شي او یو چې خطیب خطبه وای د جمعې په ورځ یو خطبه وای او کینی او بل تپاسی په دغه ټیم کې چې څه دعا دې وکړه نو خدای قبلای. ټونه والا د جمعې په ورځ تر نور پرې وته پورې په دې ټیم کې یو وخت داسې دی چې د سړی هر دعا ور سره ور برابر شي بس پارټي کې خدای قبلای. نو د جمعې ورځ چې د عزیزانو ټول ورځ په دعاګانو تیروي چې هغه وخت خدای در برابر کی او پکې دعا قبول شي. اذان کې وګوره دعا ته محتاج جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. وګوره اللهم رب هذه الدعوه التامه. اذان نرست دا دوا وی خلق وابعثه څنګه ده وابعثه مقاما محمودا. پیغمبر فرمایلی دی چې د اذان نرستو ما د پاره دا دعا کوي چې خدایا ماغه مقام محمود ته ولېږي. معلومیږي دا چې په جنت کې یو داسې ځای دی چې پیغمبرم ورته محتاج. زما په خبره پوهیږي کنه. نو زه ته د احتیاج نه بار خو نه یو کنه. مونږ خو 24 غنټه خدای ته محتاج. 24 غنټه. تاسو خیال را که تاسو خیالو کې زمونږ د ملک جګړې دي صاحب مانځه نارستو دوا شته او نشته او کوا او مکوا او کنه. یو ورځ دلته یو طالب ماته وی ویره تقریر خو دې ډیر خو کو خدا سنت نارستو دي چې دوا وکړنو دغه لګه خانوا زال تستړې مم یو چې دا منځو شي دلته مانه مسلو تاسو کې بیا غوسه غوندې راځي دماغ ستړي شي مورتل بچیا داس چل دی چې د خدای پاک ته زمونږ ډېر کارونه پاتې او ته غواړو یې کستا ورته حاجت نه مې کوونو خو ما متنګوا کستا ضرورت خدای ته نه کنه نه کوه. نو بس 4 دیخی اوچت پاسې دولار سنت نرست دوا. عزیزانو دا یاد لرئ مفتی کفایت الله رحمه الله تعالی و تبارک د هندستان په ځمکه دومره لوی عالم تیر شوی دی کله ټولي دنیا علم په یو تله کې واچي او د مفتی کفایت الله علم په بل تله کې واچي نو دا به پدرون شي.
د دومره لوی علم خاوند. اغلی کلی دی چې سنت نرستو دوا که څوک فرض او واجب نه غني لازم نه غني نو بیا جایز ده. زما په خبره پوهیږي مونږ چې وشو بس خبره خلاصه شو کار دی ځان له دعا وکاو تختا که لازمه مولا نه غني یو خدا چې مولا دعا و نه کړو ته د دې زنه نيسي کافر مانځ نرستو دی دوا و نه کړه نو بیا الته ترک واجب دی. بیا غ مولا ته پکار دي چې نه کوي چې د قوم د لاسه په فرض او واجب غني او که مولا آزاد او آزادم ما کدل ته نکړه تاسو ما د مړی نیوي شي سټې پرم په ما خرڅ کړی دي خیال امراغه دي زئی خپل کار کوي چې لازم نه غني نو مفتی کفایت الله لیکلی چې بیا جایز دي به جګړه ختم شي. زما په خبره پوهیږي نو عرض می دا عزیزانو چې خبره د جګړې نه سیوا په افهام او تفهیم هم حل کیږي. زو ته خود کتاب تابع خلق یو دائمه او تابع خلق یو. تاسو خیال راغی په دین کې ذیقت او تنگی نشتا فراخی ده پکې وګونو ته ګوتې وړلو ګورئ درې روایت راغلي دي. پیغمبر دې ځای تلاش کول او نیت تړل دامشتا دې منکبینو پورې وګو پورې دامشتا الا شحمتل اذن د دې وګونو تر دې پیسکو ته مخامخ کولو ګوتو پورې دامشتا. نو کچا داسې وکاو نیت یې وتړل کچا داسې وکاو کچا داسې وکاو درې واړو کې توسودا نیت تړلې شو اسم ذائقه نشته. دا ستاو زما خبرې پتول دی پتول دا پناپ را کړلې شوی دی په خدای قسم چې تبا ستاش په تکاله عمر دی یا 50 ته یا 40 ته تبا څومره خبرې کې دا خبرم پناپ دی. دا ستاو زما لیدلم پناپ دی. دا ستاو زما د غوګونو لوډ سپیکرم پناپ دی چې دې باندې به څومره سيزونه اوري خوخه د خپل دا چې ګوري په خشه او کبد اوري په خشه او کبد وینا په جبه خکه او کبد دا ټول پناپ دی. د دې به حساب ورکوي. خدا باغه وخت کې درته پته ولګي چې اریان دریان ولاړې اریان ولاړې او عملنامه په لاس کې درکړې شي زه خو غرق شو. څوک بداسي چې چا ژوند کې ژوند خدای ته وقف کړي نو په قیامت میدان کې ودرېږي او اعلان بو کی چې اقرؤوا کتابیہ اے د قیامت ټول خلق راشي دا زما عمل نامه وګورئ زه د ژوند په ټولو کې سونو کې پاس شما زه پاس شم. یا به ها لم اوتی کتابیا او یا به ها اقرؤوا کتابیا راشي زما دا کتاب وګورئ. دار څه پتول دی دا پناه د دې به حساب ورک. زما ديدان اوسګار وخت چې ګوري جمعات لور کوا دا دارالامان دی په دې کې دي چې څومره وخت تیر کو دغه به دې پکار راځي. دینه بار دي چې څومره وخت تیر کو دا به درته عذاب جوړي. نو جمعات کې تنګي گئی مات چاوي چې کې نه رونو د دین یو خبره کی کلمې صحیح کوي منځونه صحیح کوي او د سونه صحیح کوي. استاد وایي رښتیا چې نن دنیا په داس کې فرض او واجب نه پیژني. اور یو سړی راغی ما ته وی چې ما خو یو نوې خبره وره
مال ولې ویلې اتلس کاله مې د واده وشو خو چې لامبه ما بس په سر اوبه راواړو ما دو درې کوزې او جامې واغونده بس وی امبولا مسله وکړه چې غړغړې بم پکې کې نو مولانا څه دا غړغړې پکې شته مال اتلس کاله دې د واده وشو وی چاو مال خلک یو با چول غړغړې پوزه موزه کې او براخکل دا دې نه دي کړی ویل نه مال تلس کاله وشو چې کور دی وران یو منځ دې نه دی شوی او تلس کاله پلیت او مردار ګرځیدل وای په ایمان په غسل کې تاسو فرض او واجب پیژنئ واده کړی خزه زمونږ نه پیژني خزه کني لار شي کورونو ته او ټرای وکړي خزه چې لامبي کمسای ممسای پرانیستی نه په دې سرم داسې وبواړي تو وایا چې د خزو سمره غن ویختي چې داغه د ویختو بیخونه نه اعلان د شوی داغه غسل نه وي ټرایو بیا خزه توای چې ته په غسل کې داسې خلک چې وبوا چې داسې کې او دا چا کړی پوزه کې چې وبوا چې داسې چل کې دا چا کړی وسوای چې خزه دې کور وړاندې او ستام کور وړاندې کړی ټول پلیت او مردار ګرځي ستا خزو لونو په نکونو باندې سور پالش مګلې دا سور پالش دا پلستر دې د نوک د پاسا چې ترسو دا پالش په نوک باندې وي نه غسل وزي او نه او دس کی د چا چې دا گیټای پلنګ او په پنسو کې پټي وي نو لا ينظر الله اليهم يوم القيامه اغوی تبا الله د قیامت پر ورځ د رحمت په نظر نه ګوري د دې وجنا عزیزانو ار وخت الایمان بین الخوف والرجاء ایمان د خوف او د امید په دامنس کې دی قهر نه به ار وخت یریږي او د رحمت نه به ار وخت امید ساتي قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله د رحمت نه به نا امیدی نه کې ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم الله چې وغواړي ټول ګناهونه ورته معاف نو ارزداو چې د قهر نه به هر وخت یره ساتي او د رحمت نه به هر وخت امید ساتي او د رحمت نه امید دا معنا نه ده چې تر قیامت پورې بلګیا یو زلا وخت ډیر دی توبه به وباس که الله د توبې توفیق درنه کی بیا به څه چل دغه وجه د حدیث کې راځي چې ناګهانی مرګ چې دی دا د قهر نیول د پروردگار دی فورا مړ کېدل دا د قهر نیول ځکه چې د توبې توفیق ورته ونشي اوږد مرګ اوږد مرض اوږده بیماری دا رحمت ته په دې شرط چې په دې بیماری او تکلیف کې ته د خدای نه شکایت ونه کی زمونږ په دې وطن کې د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته پیرانی پیر صاحب وای د امیانو کې دا مشهور ده چې پیرانی پیر نوم والی نو هغه د خپل ګوتې داسې سب خزو کې دا مشهور ده چې پیرانی پیر صاحب نوم والی نو په سر لاس کې دي چې وای خدای دې په نیک کرا مدد خزو کې دا عزیزانو پیرانی پیر صاحب په خپل وخت کې ډېر لوی سړی و ډېر لوی سړی او ډېر لوی مقام ته رسیدلی و خو تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم
ولا تسألون عما كانوا يعملون. نن دنیا په دوکه کې دا مچولې ده. دنیا چې پیرانی پیر صاحب زکات مو ورکوا خو چې یو لسم ورکی بر د جنت توتی شو او یو لسم به ورکی بیا چاله دغه خاص اړې دي. تاسو خیال خزم چې چرګ لاندې اگې دی یو لسګای کی دي وای چې دا یو د یو لسمې د ځوان ده. دا جنجالونه مونږ خلقو په تاسو کې درننه ایستی دي د خپل خېټو د پاره. مونږ خلق د ګیرو د سپینو جامو د بزرګانا لبادا اچولو نه بعد په دې دوکه کې مونږ تاسو ساتلی یې. د ایمان تقاضې بګوره خلاصي کې بالا خالی امننا خو به منافقانو پیغمبر ته وي. منافقان براله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر. یا رسول الله مونږ په خدای ایمان راوړې په قیامت مو ایمان راوړې لیکن وما هم بمؤمنین. اے پیغمبره دوکا په نشه دا مؤمنان نه دي. دوی په دا ظاهر نوم د اسلام چې علی یخادعون الله والذین آمنوا. دوی خدای لا او اهل ایمان والا ته دوکا ور کوي په دې لفظ. تاسو نزان خلاصي نو خالی امننا خو منافقانم وي پامننا کار نه. عزیزانو حدیث کې راغلي دي چې سائل چې ده دا برټي نه اول خو سوال کوونکو ته سړی توپ پکار دی. چې یو سړی جک جوړي مزدوری کولې شي او غاټ سنډا به یو دی به ګرځي سوالونه به کوي نو دی ته هم سړی توپ پکار دی. لکه دې میاشتې کې تاسو وګورئ لوی لوی ډډې به ګرځي سړی به راایثار کي او ورته به وایي مونږ طالبان یو. نو پروسه کال یې هسې مزې دپاره یو نه ما تپوس وکړو ما نه هم ګیره سپینه وه نو مال ته طالب یې ویلو طالب یم مال څه کتابونه ویلې خلاصه ویما نو خلاصه بالکل هغه اولنې کتاب دی چې چا کې سنت او فرض او مستحب او واجب دا باس دی. نو مال دا دومره عمر چرته وي ویل طالب هم دومره عمر کنه مال خلا خلاصې نه وته نه. الله بنده دروغ ولې وي دروغ مو خدا وای چې غریب ما لاچار ما مزدوری می نشتا سوالو کا ټیک ده او دا مو وای چې طالب ما نو یو خو دې سوال کوونکو تم سړی توپ پکار هانجی د خدای نوم یې واغسته او تا ورته چې ځکه تیریږه مخکې تیر شه که د دغې خبرې مؤاخذه په قیامت کې وشوه چې جی غټ سړی و نو ځکه یې ماته غټ او مانده خبره نه ده زما نوم یې درته اغستی او زما پیغمبر درته په حدیث کې ویلي
چې سائل تش مست نوا که نور څه در کرنی د ګډوري چرته سوي نو کې در کر پرتیم ولای ورک دومره قدر وش. نو سوال دلته دا سائل نه دی، سوال دا هغه نوم دی چې کوم نوم استا مخ کې واغست او هغه سائل چې دی دا ضروری نه ده چې مسلمان دی، سکھ دی ولی نه، هندو دی ولی نه، ارڅوک چې خو چې درته ودرېده نو هم د خدای بنده دی او تم د خدای بنده دی. هغه هم ستا غوندې کولی شي چې جیب کې پیسې وي، مالداری کی، دولتمندی کی. جنازه کې یو دغه ولیدو یو افسر د پاکستان، نو هغه جنازه چې کېده نو داسې لرې ولاړو، جنازه یې ونه کړه. خیر چې ما ته رامیلاو شو مال ولې او دستې نه و، نو ویې خندل، وی یاره جی بس برابر نه ومنو، مال یو ټکی درته کومه، زه چې بجلیګر کې ومه نو مونږ سره یو سړی و نواب خان نامه یې، خدای دې وبخي، هغه یو بل سړي ته آواز وکړو، ماسخوتن ټایم وویل پلانیه راځه مونځ تیار دی. هغه ورته ویل اوزګار نه یم، ورته ویل ښه ده که ته مونځ ته اوزګار نه یې نو د قیامت په ورځې به ستا بخښنې تم خدای اوزګار نه یي. نو مالکته نن د دې او مسلمان جنازې ته برابر نه وي نو قیامت کې به ستا بخښنې تم خدای برابر نه یي. څنګه چا سره وکړي هغسې به در سره کېږي. نو عزیزانو عرض مې دا و چې غرور یو د خدای د ذات سره خایي. قیامت کې به یو ډله داسې وي چې د قبر نه راپاسي نو دا خپې به نه او لاسونه به هم نه او په سترګو به مړون دي، په غوږونو به هم کوڼ وي، یو ګلوله غوندې به داسې رغړي او شام ته به رواني الله ته د حساب دپاره. یا ربا دا کم خلق دی؟ و به دا هغه خلق دی چې په دې خپو به کنجرتوب او ډمتوب پسې ګرځېده، په دې سترګو به ډمتوب کتلو، په دې غوږونو به ډمتوب اورېدو. دا هغه خلق. حدیث کې راځي لا یجتمع امتی علی الضلاله فإن اجتمعت امتی علی الضلاله فانا بریء منهم وهم بریئون مني. زما امت ته په هغه ځای کې نه جمع کیږي چې کوم ځای گمراهی کیږي، که زما امت را جمع شو په هغه ځای کې چې کوم ځای گمراهی کیږي، سردار کونین فرمایي زه د دوی نه بیزار یم او دوی زما نه بیزار. زما د ګوډو کې درد دی، په لاره چې زم لږ تکلیف سره زما څوک مې وګوري، ښځې هغه ورځ یو بوډای وکتم، ما ته وایي چې آی های استاد زه خو تا ګورم ګوډ ګوډ روانې، هغه پلاني زیارت له نه یې تللی. څوک وایي چې هغه پلانې اوبه دې نه دي څکلي، څوک څه وایي څوک څه وایي. اوس زمونږ خلقو اعتقاد داسې ګرځېدلی دی چې مونږه د الله نه بروسه اوچته شوې. یو د علاج، یو د دم. دم هم په اسلام کې شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم په غار ثور کې چې ابوبکر صدیق ماروچی چلو نو پیغمبر الحمدلله دوا لسته او په چوف کړي نه، نو دم په اسلام کې شته. یو د علاج دارو، بیمار شي دارو خورل، دام پیغمبر دارو خورلی دي، علاجم په اسلام کې شته.
د دینه سیوا قبر ته ورشه چې دی به زما د خپې ټیک کی که د سړي دا عقیده ای چې زما دا باد یا دردونه یا تکلیفونه دا به دا قبر او دا زیارت ټیک کوي نو تله مسلمانی او راشي ته کافر. دا زمون خلق اوسم د دې د دماغ اپریشن نه دی شوی او نه د دماغ اصلاح شوی. کله چا دا عقیده چې دا زیارت به دا مرض مان لري کی دا خو شرک دی. مرض یو بزرگ مړو مرګ نه پس په قبر کې خدای راونیو ټول عمر د توحید په خدمت کې تیر کړو ټول عمر چې راوینیو یا الله ما سکړی دي ولتا یو شپه پیس کلی وپای او د شپې د خېټه کې درد شو نو سحر دی مریدانو ته وی چې بیګامي پیس کلیو هغه پيو می خېټه کې درد کو نو خېټه کې دې درد کړي ما او تا نسبت پيو توک نو تا شرک کړي دې په خپل ذات قسم کړي پرې نو موثر حقيقي په دې ټول کائنات کې صرف د خدای ذات دی. د اسلام نه قربان شم یو سړی دی واده وکړو او شپږ میاشتې پسې بچی وشو. آیا شریعت کې دا بچی د ده او کدا دې ښځې ګویا د خاون کور ته په خېټه راوړی اسلام وایي چې اقل موده د حمل چې دا هغه ګویا کې شپږ میاشتې ده. شپږ میاشتې پس چې بچی پیدا شه دا هم د دغه سړي بچی دی چې د چا په کور کې پیدا شو. په ښځه باندې به ګویا کې خیال غلط نه کوي چې دا په حمل ګویا کې د دې د پلار د کوره راوړي. او سته موده د حمل چې دا هغه 10 میاشتې ده او اکثره موده د حمل چې ده هغه 2 کاله ده. یو بچی شپږ میاشتې پسم پیدا کېدی شي یو بچی 10 میاشتې پسم پیدا کېدی شي او یو بچی 2 کاله پسم پیدا کېدی شي. نو چې 2 کاله پس پیدا شي صحیح دی چې 10 میاشتې پس پیدا شي صحیح دی او چې شپږ میاشتې پس پیدا شي صحیح. بیا غیر دپاره قانون دی الولد للفراش. بچه د امغه چا دی چې د چا په کور کې پیدا شي. اسلام څومره لوی پرده پوخ مذهب دی. اوس حمل یو پټه خزانه ده اس پته نه لګي. اوس مونږ ته چا سره دا ګارنټي شته چې زه مور د خپل پلار نه راوړې ما شته وایي کنه مونږ ټوله لالیان وایو ځان ته لیکن دا ګارنټي چا سره شته چې زه د خپل پلار د نطفه نه د مور پر رحم کې پیدا شوم که زما مور خیانت کړې د دې خبرې ته دلیل دغه وجه ده چې د قیامت په ورځ به هر سړی ته د پلار په نوم आवाज نه کیږي. د پلانی سړی زویا دا आवाज به نه کیږي ځکه چې خو د حشر میدان دی لا تعداد مخلوق به په ولاړی او د دروغ ځای نه دی. نو کېدې شي چې دا مور راوړې د بل چا نه یو دنیا کې پلار بل څوک نو او به شرمېږي. نو خدای د دې حیا ساتلو د پاره به هر سړی ته د مور په نامه आवाज کوي ځکه چې مور دا یقیني ده او پلار متعلق چا سره هیڅ ګارنټي نشته.
نو د دې حیا او د پردې ساتلو د پاره به الله په قیامت کې د پلار په نوم आवाज نه کوي، د مور په نامه به आवाज. عزیزان، د الله نه لوی پرده پوخ بل څوک شته؟ قانون په دنیا کې څه دی؟ قانون که یو سړی دی په یو ګناه ولیدو او پرده دی په واچوله، نو الله به په قیامت کې ستا په سلو ګناهونو پرده واچي او جنت ته به دی ولیږي. حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د یو نیک کار بنیاد کې خو او تر قیامت پورې هغه نیکی د پاسه تعمیر کېده او هغه سه نیکه خلقو کولی بیا نو دا اول بنیادی خودون کې چې ده دا په دې نیکه کې ور سره شریک او چا چې د یو بد کار بنیاد کې خو نو تر قیامت پورې هغه قسم بد چې څوک کوي نو دا اولی خودون کې به ور سره پکې شریک. نو د قتل ډمبنه بنیاد د زمکه د پاسه قابل خو او تر قیامت چې څومره قتلونه کیږي نو چې څومره قاتل ګناګاری دومره ګناه به داغه پسره. عزیزانو زمونږ د ملک یو ګورئ چې زمونږ کا خیالو کوي هر بنیاد د شر او د فسادي خودل د نیکای بنیادی خودن کی ته دا قوم اډو پاتې شوی اوس نه دی. نو د دې وجنه ډېر خیال کوئ چې الله دې داسې نه کی چې زمونږ په لاس باندې دی یو ګناه بنیاد کې خودش. مثلا اول زنا چې چا کړی دا تر قیامت چې څومره زناکار کیږي دا اول بنیادی خودن کې به پکې شریکی ورسره. اول بنیاد د جواری چې چای خېده نو تر قیامت چې څومره جواری کیږي دا اول بنیادی خودن کې به ور سره پکې شریک. یا اول ایجاد د شراب چا کړی دی یا اوس اول ایجاد د په ملک استاد پودرو چې چای خېده نو دا اول بنیادی خودن کې د پودرو با تر قیامت پورې په دې ګناه کې شریک. امام غزالی او مستقل باب لیکل دی په احیاء العلوم کې چې د مرګ نه وروسته سړی په قبر کې د روح داسې تعلق وي د بدن سره چې مرغۍ په قبر کینی نو د لاندې مړی ته پته لګي چې دا نر مرغۍ او که ښځه مرغۍ. بیا خپلوان چې څو وخت کې د مړي قبر تراشي نو دا مړی دا خپلوانو پراتلو انس حاصلې لکه مور مړه ده او زوی چې د قبر تراغ نو مور داسې خوند او مزه د زوی پراتلو قبر ته اخلي لکه چې مور ژوندۍ وي او زوی ورته نږدې راشي او ځان ته غاړې باسي او سپي کی او خوند کوي. دا د کافی علماء مذهب دی چې مړی په قبر کې د خپلوانو راتلل وغیرہ وغیرہ دا ټول محسوس کوي. اوس قبر ته چې سړی لاړ شي علما وایي چې دی به ورته ودرېږي کوم ځای دی به د مړي خپو ته ودرېږي او هغه ځای ته به ځان مخامخ کی کوم ځای کې چې د قبر لحد وي. مثلا ډېرې خو دلته دی د خاورو او لحد لږ داسې بیرته
سایډ باندې وي نو دیبه د لحد سایډ ته د قبر د ډیری نه لک چپ لحد سایډ ته به د خپو طرف نه ورته ودري علما لیکي چې دغه ځای کې به ځکه ودرېږي چې دا سړی چې قبر ته ورشي نو دا مړی ورپسې که سر ته ولاړی نو مخ ورپسې اخواړی که ډډې ته ولاړی اخواړی په دغه مخامخ چې ورته ودرېږي نو مړی ورپسې خوځیم نه او دی ورته ښکاري آداب د اديري او د مړي د تلو چې دی هغه دادي چې خپو ته به ودرېږي او تلاوت وو په دې ملک یو ګوره څومره پیران کور ته به نه باسي خزب ولا راش خزب لاس ورکی او دا غلاس بنيسي او صفای دی کئی دسی کنه دا چاویلی دی پدرش پہ تکال عمر د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چرته ثابت نه ده چې پیغمبر پردای خزل لاس ور کړی چرته خپلی بیبي سره سحر وختي په تیاره کې ولاړو خبرې کولې صحابه تیر شو د ورته आवाज وکړو چې راشي ای چراله ودا زما بیبي د فلانه تاسو تیرې دی اسنه چړک عمران شي چې پیغمبر جوړ پردای خزه سره خبرې کوي الله بیا په 14 کاله زمانه د نبوت دا چرته ثابت نه ده چې سردار کونین پردای خزه تلاش ورکړي توله صاحبہ د پندو د ګجرانو سندارانه نه باسا او درې ټوکرای مالټه ورته کېده چاوجوي کنه جی او بیا ولدا ګډه رانه نه باسا او ته غیر چاپیر پکې ناس دی او دې پکې بیعت ورته دیتا سوچو پہاڑ پہلو زمون چے غور کے کد دین پہلو طرف تزے اب فسادی دین بنئی کد دنیا پہلو تگورے فساد بئی دین بنئی او دین یو آسان او سہل شے منز روجہ حج او زکات سوشو کلمه روجا منز حج او زکات دین د دې 5 سيزونو نامه ده کلمه دی واله منز د په وخت کولو روجا لاله روجا دی ونیوا پیسې در سراله زکات تی ورکو بیا زیات راله او حج تلاړي بس دین دغه نه پاخوا نور پکې هیڅ نشته دا نور سيزونه دین کړي مونږ د خپل ذاتی مفادو د پاره د مړی نفس سلوی اختیداو خیرات تے او پلانے دے او ڈنگڑے دے او دا تپوسم کړه دے چې د مرګ نرستو دی مړی ته کم شي کارامد نه بس یو رواج دی په ملک کې روان دی
چا ملک غنم رواج دی مړی سره وړي، چا مالګې رواج دی، چا صابون رواج دی، چا ګوړې کنه جی پادیرا کې وګوره هاي هوي پیښور کې دنن حلوا او روټای رواج دی، حلوا دا او روټای دا اونو دې جوړي اونو دې حلوا روټي اونو دې دا چغي په پادیرا کې وایي. اوس دا قوم په غبرګ سترګړون دی، زکه چې کم شه د ملک رسم او رواج او د نفس غواړي هغه له رنگ د دین ور کړي. دا دین نه دی. په اسلام کې وګوره یو پیسہ خرچ په مړی نشته، یو پیسہ. رحمان بابا خبره کوي چې په ملنګ باندې کلنګ او تاوان نشتا، په ملنګ نه کلنګي او نه تاوان. مړې وشو قبر د کلی خلکو کني کپن خپل جامې دي او جنازه سلور تکبیرونه. کمای جنازه مفت نکولا تخپل یو کس مخ کې شي او سور پسې ودرېږي د مړي جنازه کوم الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر سلور ځل الله اکبر الله اکبر وای جنازه او شو خبره خلاصه نور پکې څه نشته. لاندې کېدا او تخته اور پسې ولګاو زت هیڅ واده ده یو پیسہ تاوان پی نشته، یو پیسہ. دا څه قهر او غضب چې مونږ جوړ کړی ځان لم پخپله جوړ کړی. نو از عرض میں داو چې اسلام یو ډیر سهل دین دی، ډیر آسان مذهب دی. څومره مشکلات چې مونږ خلقو جوړ کړي ځان لم پخپله جوړ کړي، خدای دې طرفه نه. کته په قیامت کې سبا وای چې خدا تارا تویلیو چې ټول شپه مونږ کوه مازه کو نه کړې شو، خدای به ما د شپې درته اړ ویلي 50 منځونه دې را باندې فرض کړي، خدای به نه 50 ما ته پته و چې ستاد وس شي نه دي 15 می کړی دي چې ته کولې بیا دا 15 مم درته علاج خودلې ده. بیمار شو 10 نشي کولای تیمم هوا په ولاړ نشي کولای په ناشته کوا، په ناشته نشي کولای په ملاسته کوا. هغه مشکل شی او خای په دین کې چې ستاد وس نه باد پس قهر چې مونږ ځان اخته کړي په خپلم کړي. په دې عذابونو مونږ اخته. تاسو وګورئ زمونږ په دې ملک کل هم شرکیا جمعتونه وګورئ په کې سال جوړ فساد. چرته کم جمعات کې مولا راغله ودا بریله، کم کې راغله دی ودا پنځپیره، کم کې راغله ودا دیوبنده. یو عذاب جوړ دی په قهر عظیم د عمل کخته دی چې کیږي بچا نه پاسانونو کې فتنه شته. لکه لک سوچ خو کوي د خدای بندگان دلته زما استاد زدنا اذان شروع کوا ته نوړان دي درود شریف اوس کوي چې لکه اذان په هغه طریقه کې چې کومه طریقه حضرت بلال کړو. که بلال ته وړاندې اورست نور څه ویلي خو تیم وایا او کني ویلي په اسلام کې یو شی وینا ته پکې د ځان اجتهادونه ولیکې نو خلق لران ورکی وګوره درود شریف را باندې بندي، درود شریف را باندې بند. نو خلقم دا
اول تاسو ته کوئی چې جدا بجلیګر مولا خو درود شریف باندې وای د بیرړه مار خدا مونږ خوې چې دا ډېر خسړې دي درود شریف باندې نور تحقیق خدای راستی کوي چې لکه درود شریف څوک بندول شي درود شریف چې څوک نه وای داغه دعا نه قبلي درود والا پیغمبر چې څوک نه مانی کافر وي خدار شیخ خپل موقع او خپل محل وی کړ تاسو اړ یو سړی چې او داس کوي د سلو د سونو به یو سړی په او داس لګوي دا اسراف ته او کوم سړی چې اسراف کوي داغه متعلق پیغمبر فرمایلی دي صلی الله علیه وسلم چې اسراف کوون کې به پالان دي تاخچه د جهنم کې پروت یو سړی مان ته پوسو کو چې دا ګیره کلول چې دی مولانا صاحب خو زیات نه زیات ګیره سنت تا کنه نو کدا چا کله کا په کافر کیږي خو نه ما ورته چې خبره دادا چې ګیره سره د ما کار نشتا نن سبا ګیرو والا چې کوم غوامدي خدای دې رحم وکي داسي ګرخريلي نه دي زما دې خبرو سره کار نشتا او یو ټکی درته کوم چې ګیره کلولو باندې چې کمی پیسې ته نه تا ورکه نو په ګیره ور کلولو باندې پیسې نشتا او ته چې په نه تا ورکه نو دا پیسې بے ضایع خرج شي او کومه پیسې چې بے ضایع خرج شي دا اسرافي او ان المسرفین فی الدرک الاسفل من النار اسراف کون کی وہ پالان دے تاخچہ د جہنم کے پراتے نو دا پیسے اسراف دے کرنے دے بلا دا چې ګیرا پیغمبری سنت تھی او د پیغمبر سنت پار هغه چا باندې خلګي چې هغه د پیغمبر عاشق وي نو زما عزیزانو څومره زر چې کې دیشي د الله نه د بغاوت په صورت کې توبه وستل پکار توبه ما تاسو تارس کړو چې په خلا لفظ توبه ویلو ته نه وایي توبه وایي دیته چې سړی په خپل بدخ پیمانش نادم شي التوبه الندامه توبه وایي دیته چې سړی په خپل بدو پیمانه شي او نادم شي نو څومره زر چې کې دی شي هیڅ پته نه لګي دا الله د پکړ او دا الله د گرفت هیڅ پته نه لګي کته ول ازوانم نو عزیزه اکسیډنٹ به وکي پلاره بروانه او سبا یو غړز بشیلاره به در باندې روخیږي ته چې د توبه سوچ کې حساب در نه وتی بیا نو د دې وجنه څومره زر چې کې دی شي کوشش دا پکار دی چې سړی توبه وباسي او توبه چې دا هغه ډېر زر خدای قبلې حدیث کې راځي التائب من الذنب كمن لا ذنب له توبه استون کې د ګنا نه داسې دی لکه د چې دا ګنا چری کړی دی بل حدیث کې راځي چې توبه وستون کې د ګنا نه داسې پاک شي کيوم ولدته امه لکه نن د مور نه پیدا شوی حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه او ته فرمایل چې یو سړی درته وخامه چې په ټول عمر کې منظم نه کړي خ کارونه هم نه کړي ټول عمر خدای سره ډزې کړي د خدای پیغمبر سره ټول عمر ډزې کړي او 15 منټه کې هغه جنت تلار شي
صحابه حیران شو چې یا الله داسې سره بچو 15 منټه کې با جنت تلار شي. په یو جنگ کې یو کافر رامنډه کړو د پیغمبر په لاس کې لاس ورکو توبه یې وستاو کلمه یې ویله یا د کافرو د طرفه جنگ کولو یا د مسلمانانو د طرفه شو خو چې د دې طرفه شو حمله وکړه پکې شهید شو. پیغمبر فرمایل صحابه ته چا دا سړی دی چې ټول عمر کې نماز کړي نه او 10 کړي ټول عمر خدای سره ډزې کړي 15 منټه کې توبه وستاو جنت ته لاړ. نو د دې وجنه غاوره کېږي په پېښنا حدیث کې راځي چې یو سړی نیک عمل کوي ترغه هدا پورې چې د جنت په منځ کې یو لیشت فاصله پاتې شي نه غنتی یو داسې کار وشي چې د دوزخ په منځ کې بیا یو لیشت فاصله پاتې شي. نو عبادت هم د غرور شی نه دی. ایو بزرګو ټول شپه به لګیاو الله 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 یو ورځ چرته خپل کې ورغلی دي چې یا الله ما 300 کال عمر ده او 300 کال مې استاد نامې نه بل چا نامه نه دا غسته چې مال به کم ځای تیار کړی د شپې چې ود شو خوب کې جنت تلاړو یو ملائکه وکتا چې هغه لګیا ده الله 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 الله. د بزرګ ته تاسو کو چې سمره مو دا وشو چې دا الله الله کې ملائکه ورته 3 لک کال وشو ویل څه په پته پويږي ملائکه ورته چې والله کې دا په پته پويګم چې زما دا الله خدای قبول کړم دې کنه وې مې لیکن د قبول پته راته نه لګي. نو د بزرګ یو بو ناری کو د کټه کوس پریوت او وی چې خدای مایت نه دی کړی